دا وطن دے د شملو د عظمتونو دلته هر سړی مین پنامو زه د شملي سړی یم زه د داستار سړی یم که لږ نظر دې وکړو زه خو د کار سړی یم زما د اسلافو تاریخ ته که تا پام وکړلو زه د غلیم په سر تل د ګزار سړی یم عزتمندو کتونکو د مومند ټي وي لخوا د هر خیالي او د اتوار په ورځ د پیجنګلو پروګرام تابع شوې ده چې به پکې د هر مشر سره د هغه په ژوند او خدماتو مرکه کیږي وګورئ پیجنګلو پروګرام او شیر یې کړئ ستاسو ورور ستاسو قربا تبسم مومند ټي وي ضلع مومند بسم الله الرحمن الرحیم عزتمندو کتونکو اوریدونکو او لیدونکو ورونو یو ځل بیا تبسم مومند ستاسو په خدمت کې حاضر دی د پیجنګلو پروګرام سره عزتمندو کتونکو بیا مو هڅه کړې ده کوشش هم کړی دی د مومند ټي وي دغه کوشش دغه هڅه چې یو بل بیا تعارف وکړي د یو داسې درون مشر سره ستاسو چې د هغه خدمات د هغه پیجنګلو د هغوی تعارف د چا نه ورک نه دی خو موږ د مومند ټي وي دغه فارمیټ دی چې راځو د یو قوم یو درون مشر سره کینو د هغه د ژوند په حوالې سره د هغوی د خدماتو په حوالې سره تاسو سره یو څو لمحې تېروو نو راځو نن د یو درون مشر دی او زه غواړم چې نن په پروګرام کې یو مشر تاسو سره وګړوم نو زه غواړم چې په خپله خوله باندې موږ سره هغوی خپل تعارف په خپله شامل کړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما ګران ورونو زه د مومندو جنسۍ د ساپو قام سره د چناري سره تعلق لرم او دا کسان زما له راغلي دي او زه د دې ډېره شکریا ادا کوم چې دوی زموږ دومره په یاداشت کې راوستلو ملک صاحب ستا خبرې خو شروع دي خو زموږ د پروګرام فارمیټ دا دی چې خپل نوم خپل د والد صاحب نوم خپل د کلي نوم دا را سره شامل دی جی زما نوم خو حاجي غلام حسین دی او زه د مومندو جنسۍ د ساپو قام د چناري سره تعلق لرم او د پلار نوم مې حاجي بخرودین و هغه دنیا کې اوس نشته دی هغه محروم دی الله دې ورته بخښنه نصیب کړي او تاسو ته به زه دا ووایم چې ما په خپل یاداشت سره د دې خپلې خاورې او د دې خپلو مشرانو ما دا د الله ماله مقرره کړي چې زه د دې عزت وکړم او د خپلې خاورې هر قسم خدمت وکړم او زما نورو مشرانو او کشرانو ته هم دا وصیت دی چې د خپلې خاورې سره او د خپل ملک سره د ډېره مینه وساتي او دا ملک د ډېرو غمازانو نه او د ډېرو غیر دینو نه د په خپل امان کې وساتي کوشش دې وکړي او زه به دا خبره وکړم چې زمونږ مومندو جنسي ډېره پسمانده علاقه ده الله دې ولې ترقي ورکړي الله دې پکې داسې مشران راولي چې د خپلې خاورې د خپل ملک دفاع او خدمت وکړي او زما کشرانو ته هم دا وصیت دی چې دا اوسنۍ زمانې کم کول دی او ښه تعلیم یافته دي الله پروردګار دې هم دغه شان د خیر او قابل لري او د دې خپلې خاورې سره د مینه ساتي د دې د دفاع وکړي د دې سره د محبت وکړي او د ځینو غمازانو نه د خپل ملک په امان کې وساتي ملک صاحب راځو ستاسو موږ سره خپل پیجنګلو شامل کړل دا خبره لکه د لمر دغسې ښکاره ده چې ستاسو خدمات ستاسو د والد صاحب خدمات دا د چا نه پټ دي او نه پټیږي خو ملک صاحب په دغه حواله را سره خبرې شاملې کوي چې داسې یو واقعه داسې یو کهانی به ورته وایي داسې یو سټوري تاسو باندې تېره شوې ده چې هغه د مینوالو سره شامل کوي نو زموږ د پروګرام مقصد دغه دی چې د ستاسو د ژوند په حوالې سره مینوال پوه شي زه خو به دا ووایم تبسم مومند زه به دا ووایم چې زما په یاداشت سره په من خو زه ډېره لارې رحم کړی دی ډېرې سختې زموږ په مشرانو تېرې شوي دي د ملک دپاره جهادونه کړي دي او کوي به موږ به کشران به هم کوو خو زما په یاداشت سره مطلب دا دی پورته دا سړک مرکم نه و نه سکولونه و نه دا سهولتونه و اوس دا سهولتونه او هر څه چې دی الله پاک موږ له راکړي دی او دې نه به موږ ښه پیدا په حاصلوو او وسیله وبیتې
نو زه به ته دا ویم چې سخت خو که زه ویم په موږ باندې به ډېرې کمې راغلې او زموږ په مشرانو باندې به ډېرې تېرې شوې دا وي چې هغه وخت کې کویان نه وو نه ټویلونه وو نه داسې چینې وې اوس خو شکر الحمدلله په هر کلي کې په هر ځګینې کې شکر دی د اوبو د څښلو ښې د وس مطابق میلاویږي نو زمونږ مشرانو د ملک له د خاورې له ډېره دغه ورکړی دی د ځان یې ورکړی او خپل مادر د خپل قربانیان یې وله ورکړې وې هم د بچو هم د ځانو نو ځکه تا ته ویم پخوا به لکه زمونږ په دې وطن کې یو خپل رسم رواج و چې هغې ته بیا تور قانون هم ویلو او افسیار به هم ورته ویلو خو په هغه وخت کې زمونږ د قام د مشرانو ډېر عزت و پوټیکلي او دا ځینې خلک موږ ته ماتات و لکه زمونږ بیا هره خبره منله او زمونږ بیا عزت هم کاوه خو اوس وخت کې زه به دا پوهېږم خو ډېر نه خو زه به دا ویم چې دا د اوس وخت مشران چې دي د خپله سار راپاڅېږي نو غلنۍ ته یا کوم دفتر کې کار نه وي ځان ورته رارسوي لکه اوس موږ حکومت ته محتاج یو نو الله پروردګار دې داسې حکمران زموږ په دې ملک کې راولي چې زموږ د مشرانو هم ورسره ښه شي او زموږ د مشرانو هم عزت ورسره زیات شي او د کشرانو هم زیات شي نو زه کشرانو کل ته دا وصیت کوم چې رونو تاسو دا سکولونه شکر دی وویل او درته میلاویږي او خدای شته په دې وطن کې آباد شوي هم دي د خیره د دې نه ښه فایده حاصله کوئ او خپل سبق او خپل دغه اصل د دین سره مینه کوئ مدرسو کې خپل درس خپل تدا کوئ منډه تړله کوئ چې هغې سره م الله پروردګار آخرت ښه کړي ملک صاحب تاسو خبره وکړله زلمو ته یو پیغام ورکو یو میسیج هم ورکو زه تاسو نه غوښتنه کوم پوښتنه کوم د دې مینوالو دپاره د اورېدونکو دپاره چې دغه سیمه دغه ډېره پسمنده سیمه ده اوس هم ده او مخکې هم وه په دې جدید دور کې ډېره پسمنده سیمه ده نو که دغې سیمې حوالې سره ته یو څو خبرې شاملې کوي نو یو جهانمند نه به زه خو به دا ووایم چې مخکې زموږ په دې ملک باندې شکر دی ډېر بیماران او ښه خلک تېر شوی دی اوس هم د الله پروردګار خو خلکو له دغه ورکړی دی دغې به قابل وي اوس سجاد مومند دی مخکې د دې نه د رحمان ملک زامنو هلال دله الله دې هغوی هم د دغه خدمت د خاورې توفیق ورکړي چې دا کوم یې کړی دی او زه اوس د خپل انپی ته دا د تعاون ورکوم دا دعوت ورکوم چې زموږ د خاورې سره د ډېره مینه وساتي او زموږ د خاورې د خیر وساتي که د اوبو کمې وي که دې کې د سړکونو کمې وي دې کې د سکولونو کمې وي نو مهرباني دې دا وکړي چې حکومت اسمبلۍ ته دا خبره ویسي او دا دې پوره کړي او زه به دا ووایم د خپل طرف نه چې زموږ خو نور وس نه کېږي او بس دا خپل چې څه میزه دي دا به ورته ووایي چې الله پروردګار که زموږ د دې نه پس هم که مشران راځي الله پاک د ښه خلک راولي چې د اسلام په طریقه هم پوره وي او د دنیا په طریقه هم پوره وي نو زه به دا ووایم چې د ملک د اوبو کمی دی زموږ د سکولونو ډېر کمی دی لکه بعضې سکولونو کې په نوم د سکولونه شته دی خو سبق پکې نشته ماشومانو ته ځکه چې هغه د مشرانو خپل ځان له جوړ کړي دی او د هغې نه حجرې جوړې کړي دي نو کم سړی چې ورشي مطلب دا دی نو هغه باندې د سکول سود نه کېږي هغه لکه د حجرې په تعاون کې په د رسم رواج کې استعمالوي نو مهرباني دا وکړي چې زما د مشرانو ته دا وصیت دی چې یاره د سکولونو ته دې لږه توجه ورکړي د جوماتونو د مدرسو ته دې توجه ورکړي چې ولې زموږ ملک شکر د مسلمانان دي او موږ به یې مسلمانان د خیر سره چې زموږ په ملک کې مدرسې هم وي او دیني تعلیم هم پکې کېږي او د دنیایي تعلیم هم پکې کېږي نو زموږ د دنیا ماحول به ښه شي او زموږ جنسۍ به لکه ترقۍ په لور روانه شي انشاءالله تعالی که مشرانو دا تعاون موږ سره وکړو عزتمندو کتونکو د پروګرام وخت هم کمې خوري اخیري برخې ته راځو د پروګرام موږ به د مشر نه د خپل درون مشر نه عزتمند مشر نه به د دې قوم د دې زلمو دپاره د نوجوانانو دپاره د سپین ږیرو دپاره یو پیغام اخلو نو اخیري برخې ته راځو د پیغام طرف ته راځو ملک صاحب د دې زلمو دپاره را سره یو پیغام شامل کړي زه خو ووایم چې اوس شکر دا زلمي چې دي د ضمیرونه رایښ شوي دي او بیدار شوي دي او الله پروردګار د نور هم وله شعور ورکړي د خیره سره او زما د زلمو ته کشرانو ته دا وصیت دی او دا مې ورته خواهش دی چې دا لکه مطلب دی د سکول په دغه باندې او یا د تعلیم په دغه رڼا واچي او د لکه ښه تعلیمونه وکړي او زموږ دا پسمنده علاقه د تعلیم په ذریعه باندې جګه کړي او کشرانو ته مې دا وصیت دی چې لکه هغوی کوم تعلیمونه کوي یا په کیجي کې یا په اتنا کې یا په 2 3 4 کې هغوی د مطلب د کوشش وکړي چې د ملک ښه تعلیم حاصل کړي او زموږ د ملک نه ښه خبران او سرمایه دغه خلک راشي زموږ د ملک به ورسره روښانه شي د خیره سره
عزتمندو کتونکو ملک صاحب په زلمو باندې غږ وکړو په زلمو یې اواز وکړو چې د تعلیم وخت دی د جهالت وخت تیر شوی دی مخکې چې به خلکو ټوپک راغیسته او خلکو به په ټوپک باندې یو کار حل کوو نو نن په خلکو کې شعور راغلی دی د قلم ضرورت دی د تعلیم ضرورت دی نو د ملک صاحب دغه قیمتي وخت موږ یو څو لمحې وي چې د هغوی د زندګۍ نه مو ویستلي او تاسو ته وړاندې کړلي یقینا خبره ده دغه څو لمحې به تاسو خوښې شوي زه راغلی ما په یونیورسټي ټاون کې د ملک صاحب سره د پروګرام د ریکارډینګ دپاره خو زه په دې باندې ډېر خوشحاله شوم چې نن د پښتنو اجرا هغه موږ وایي چې هغه په سټل کې آباده ده هغه شان میلمستې هغه شان درناوښت دلته میلاویږي د پښتنو په اجره کې میلاویږي او الحمدلله زه راغلی یم او د هغوی سره هم دغه یو څو لمحې تېرې کړلي د بل پروګرام پورې ما ته به څومره من له راکړئ اجازت د الله په امان